طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة سبا شروع ده. رب کریم فرمائے قل طور توائے پیغمبر علیہ السلام دے کافرانو توائے ادعو ابلیا الذین غبوتان چی تاسو گمانونا کوئی پاغی بہندی دا خدای ابلیا غبوتان من دون اللہ بغیر دا اللانا لا یملکون ملکیتن لری دا بوتان واقداران ندی دا بوتان ستاسو مثقال ذرتن پاندازه دا یو ذری هم واقداران ندی فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض و نپز مکہ کی من خیر و شر د خیر او د شرنا اختیار نشته دی بوتانو سره ټول اختیار الله سره دی وما لهم نشته دی معبودین استاسو ته دی بوتانو استاسو ته فیهما پر اسمان او زمکو کې پر اسمانونو پز مکو کې من شرکن معنا پس شرکت کې د الله سره هیڅ نشته په ملکیت کې یا په خلقیت کې وما له نشته دی الله تبارک وتعالى لرا منهم دی بوتان استاسنا من ظهیر معنا من معین سوک مددگار. اوس په دې آیات کې رد کوي په یو ډله باندې چې هغه به عبادت کولو دی فرشتگانو ته فرشتو ته به عبادت کول بیا به ویل چې دا مونږ ته سفارش کوي په ورځ د قیامت. رد کوي په هغه باندې الله ولوي چې نفع نرسي سفارش پنيز د الله هیڅ چاته نفع نه رسي مگر هغه چاته چې امر وکړي شي بیا نفع ورته رسي. ورته وایي چې تاسو د فرشتو عبادت کوئ فرشتي خو دومره یریږي د الله نه دومره په یره کې وي کله چې رب کریم په ورځ د قیامت دا ویل من الملک اليوم نن ورځ باچایي چاله را دا ټول به نفسي نفسي شي. انبیا هغه چانه چې د شفاعت امید ده تمکیږي هغه به هم نفسي نفسي په چغو سر شي جړاګانی به وي 300 د کال د جړاګانو نه بعد به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مقام محمود باندې سر په سجده شي نو هغه نه بعد به د شفاعت دروازه کولاو شي. نو رب کریم وی ولا تنفع الشفاعت نرسی شفاعت سفارش عنده پنیز دا اللہ پروز قیامت کی الا مگر خو نفع رسی لمن دا چا دا پارا ادنا چی اجازت اکڑی شی لہو دلرا حتی اس دا فرشتو یرخی الہ العالمین چی دا فرشتی دا اللہ نسون یریگی حتی ترغ وقت پوری یخوفون پا خوف کی دا فرشتگانا پا غم کی یا دا مومنانا اذا فزع کل چی لرکڑی شی یرا کله چې وستل شي یرا عن قلوبهم د زنو د دینا قالوا نويبا دا فرشتگان یا دا مؤمنان فيما بينهم پمنس خپل کې ماذا قال ربكم اسشه دې چې ویل رب تاسو اسشه دې قالوا نويبا دا فرشتگان یا دا مؤمنان الحق حق ویل. ابن عباس سے وہ حق سشه چې د شفاعت اجازت ملاو شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و مقام محمود کی پسر په سجده باندې وي نو هغه نه بعد بس شفاعت اجازت وشي. نو قالوا نو وی بدا مقرب فرشتي الحق حق ویل یعنی ابن عباس سے وای چې د شفاعت اجازت ملاو شو وهو د الله تبارک وتعالى العلی اوچت ذات دل کبیر لوی ذات ته. قل ورته وای پیغمبر علی السلام من هغه ذات سوق دی يرزقکم چې روزي درکې تاسو لرا من السماوات د اسمانونو نه په باران سره والارض د زمکونه په شینکیجاتو سره فین اجابوک پس کچره جواب درکو تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ډیر ښه و الا قدر نکو قل الله ورته الله يرزقنا الله روزي را کوي مونږ وقل لهم ويدي لرا طریقه د دعوت ته اوس وې دي ته وایا چې مونږ او تاسو کې به خامخا یو ډله په هدایت وي یا په گمراهۍ کې کډارک ورته وای چې یاره تاسو گمراهان یې
نو دی بیا خبرې ته غوږ نږدي. اول ورته داسې ووایه چې مونږ او تاسو کې به یو ډله خامخا یو به په هدایت وي یو به ګمراهي. نو دی به ستا خبرې ته غوږ کېږدي، ته به ورته دلایل ووایې، نو دی به پوه شي چې مونږ ګمراهان یو دا کافران. وإن ويدتا وإن يقينا موچي او إياكم يا تاسو لا على هدى خامخا په هدایت باندې یو کس او فی ضلال یا په گمراهی مبین ښکارا کیو. یره یو ډله گمراه ده یو په هدایت ده، نو دی بستا دی تبلیغ ته غوږ کېږدي، پته به ورته ولګېږي کافرانو ته چې مونږ گمراهان یو. قل ورته ووایه لا تسألون تپوس کولی نشي تاسو نه عما دغه سنه اجرمنا چې مونږ جرمونه کوم کړي دي، بد عملونه کړي دي، ولا نسألو تپوس نشي کولی مونږ نه عما دغه سنه تعملونه چې تاسو څه کوئ. د جهاد اوامر نه دي نازل ښه دا غایتونه دي، نو تاسو په مونږ باندې څه کار دی، زمونږ په تاسو باندې څه کار دی. قل ورته وایه یجمع جمع بکي بیننا په منځ زمونږ کې ربنا رب زمونږه، جمع کوي به بیننا په منځ زمونږ کې ربنا رب زمونږه یوم القیامت په ورځ د قیامت. ثم بیا یفتح من یقضي فیصله به کوي دا رب کریم بیننا په منځ زمونږه بالحق په حق باندې. وهو دا الله تبارک وتعالی الفتاح فیصله کوونکی ذات دی، العلیم پوه ذات دی. قل ورته ووایه ارونی اخای ما لره الذین غبطان الحقتم چې پیوسته کړي تاسو بالله دا الله سره، به منی بالله دا الله سره شرکا شریکان فی العباده. اخای ما ته د دې بوتانو کارنامې څه پیدا کړي دي، یا څوک مړ کولی شي څوک ژوندی کولی شي، نه هیڅ نشي کولی. نو کلا هرگز داسې نه ده، لا یستحقو دی مستحق د شرکت نه دی مع الله په عبادت سره، الله سره مستحق نه دی په شرکت په عبادت کې. بل هو الله بلکې دا الله تبارک وتعالی چې دی همدغه الله رازق دی، خالق دی، معبود دی، العزیزو چې زورور ذات دی، الحکیمو خاوند حکمت دی. وما ارسلناک اثبات الرساله نه دی لګلې مونږ تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مگر کافتن ټول پټوله للناس د پاره د ټولو خلقو ته مو لګلې سور د کسبین دی ټولو ته بشیرن منا نه دی لګلې مونږ تعالی را الا بشیرن مگر زیره ورکون کې بل جنہ د جنت زیره ورکون کې و نذیرن يرون کې د نار د جهنم. هو ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون علم نلري. د دې حماقت ذکر کوي د کافرانو. ويقولون وإذا منكرين دا کافران متى هذا الوعد کله د وعده د قیامت ان کنتم کچره تاسو یا د مرګ وعده ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی. خطاب کوي مؤمنانو ته ویا چې تاسو رښتینی په وعده کې نو قیامت کله راځي د مرګ کله راځي مونږ لرا. قلت ورته ویلکم تاسو لرا جواب قلت ورته ویلکم تاسو لرا میعاد یوم وعده د ورځې دا ضحاک سی وی یوم الموت ورځ د مرګ یا ورځ د قیامت. لا تستأخرون نبرست کیږي تاسو عنه د دې ورځې نه د ورځ د مرګ نه یا ورځ د قیامت نه ساعتن لک ساعت په طرفت عین سرا ولا تستقدمون او نبتین مخکې کیږي نبرست کیږي او نب مخکې کیږي دا برازي خامخا. اوس د کافرانو حال ذکر کیا الہ العالمین. وقال الذين ويكسان كفروا چې کفر کړي دي لن نؤمنا هرگز مونږ ایمان نه راوړو بهذا القران پر قران کریم باندې ولا بالذي نطق کتابونو باندې بین یدیه چې په مخده د کیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تورات د زبور د انجیل دی یوم نه منو. اوس حال د دی وورا حال بیانیا ولو ترى دته سوچ ولو ترى کچری وګوري ته اے مخاطب اذ پاغه وخت کې الظالمون ظالمان وګوري موقوفون چې درولې شي بوي عند ربهم پنځ رب پلا. نو دا ظالمان يرجعوا واپس کوي بعضهم بعض د دینه چې کشران دي الی بعض نور لرا چې مشران دي القول خبر لرا جوابونه باور کې خپلو کې به لانجوي. یقول الذين ويبا کسان استضعفوا چې ضعیفان ګرځولې شي دا کشران بویا
للذین پباردا کسانو چې مشران دي استکبروا چې تکبر کړو درولو د ایمان نه دې مشرانو ته وای دا کشران لولا انتم کچری نه وای تاسو مشرانو لکنا منا لسرنا خامخا ګرځیدلی به مونږه مؤمنان دا چې نن مؤمنان مونږ نه یو دا تاسو وجدا دا تاسو مونږ منع کړیو وقال الذين ويبغ كسان استكبروا چې تکبر کړو درولو د ایمان نه چې مشرانو للذین پباردا کسانو استضعفوا چې ضعیفان ګرځولې شو کشرانو ته وویا ورته وای دا مشران نحنو صددناکم یا مونږ منع کړی وای تاسو عن الهدى د هدایت نه یعنی د ایمان نه بعد از جاءکم رستداغه چراغ وته راغ تاسو ته د هدایت استفهامي انکاری دی بلکې مونږ خو نه وای منع کړی تاسو دا مشران به ورته دي کشرانو ته بل کنتم وای تاسو کشرانو مجرمان د کشرانو لمبر براشي وقال الذين ويبدا كشران استضعفوا چې ضعیفان ګرځولې شو دا کشران للذین پباردا کسانو استکبروا چې تکبر کړو دروړلو د ایمان نه دا به دا کشران دي مشرانو ته بل مکر الليل بلکې مکر او فریب تاسو د شپې او نهار یو د ورځې دا شپې او ورځې چې تاسو مونږ تراتلې دا مکر تاسو چې دا سبب د کفر زمونږ اذ تأمروننا اذ تعالی زکه چې وای تاسو مونږ ته امر کړو پدې خبره باندې د مشرانو ته وای ان نکفر دا چې مونږ کفر وکړو بالله د الله په ذات باندې ونجعل وګرځو مونږه لله الله لراندادن شریکانا نو ولو ترى اذ الظالمون لارشه نو پیغمبر علی السلام ته ټول مؤمنان ته وای کچره وګورئ تاسو په دې حال کې دې کافرانو لرا یو ناشنا حال به وګورئ د دې چې یو بل ته به جوابونه ورکیا مشران به کشرانو ته جواب ورکي کشران به مشرانو یو بل به ملامت کوي رب کریم فرمایي واسر الندامت پټي بدا مشرانو کشران الندامت خپمانتیا لرا یا بل معنا بعض مفسرین ښکارا کوي به دا ندامت لما هر کله راول عذاب چې وګوري عذاب لرا وجعلنا الاغلال رب کریم فرمایي او بغرزو مونږه الاغلال توقنا فی عناق الذين پسټو دا کسانو کې کفرو چې کفر کړي ده هل یجزونا ما یجزونا جزاء نشي ور کولې دی الا مگر جزاء ور کولې کې ما کانو الا مگر جزاء ور کړي شي ور کولې کې ما داغه سکانو چې ودي یعملونکم عمل کول په دنیا کې شرک وما ارسلنا ندلی گلی مونگا فی قریتن پیو قریه کی من نذیر یو یرون کے الا مگر قال ویلبا مترفوها مترف منعم اغا چی انام کریشوی مالدار انسانا ویلبا پالکون دا دی کری کی اغا مالدار انسانا مترفوها منا منعم انام کریشوی مالدار انسان بویل اغا متکبرا انا یقینا مونږ سبویل انا یقینا مونږ چې بما پغس ورسلتم چې لګړې شوی تاسو رسول ته ویل به پاغه باندې کافرون کفر کون کیو وقال المترفون ويل بدی مالدارو دی غریب مؤمنانو ته یا دی رسول ته یا دی غریب مؤمنانو ته ویل نحنو مونږ چې اکثر زیات یو اموالن د جهت د مال نه اولادن د جهت د اولاد نه وما نحنو نیو مونگا بمعذبین عذاب کڑی شوی سبا ویل دی غریب ہوتا و مونگ باندې الله احسان کړی دی اولاد امرات را کړی دی او مال امرات را کړی دی او قیامت برز عذابم نرا کیا جواب قلت ورته وای پیغمبر علیہ السلام ان ربی یقینا رب زما چې یبسطو فراخیر رزق لرا لمن یشاء چاله چیرا دوشي منازیږي په مال باندې ويقدر تنگی رب زما ابتلاء چا باندې تنگی راولي چا باندې فراخی دا امتحان دی ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقونه لا يعلمون علم لري نه پوهیږي چې دا امتحان دی وسورته بل جواب ورکړه وما اموالکم ندې مالون استاذ ولا اولادکم نه اولاد استاسو بالتي بازایت الخصلت التي طاغ خصلت باندې نه د مال استاسو اولاد استاسو تقربکم چې نږدې به کی تاسو د مال او اولاد عندنا پنځ زمونږه زلفا معنا پنځدېکت سره په مرتبت کې مونږ ته نږدې کی نه د مال اولاد تاسو مونږ ته نشي نږدې کولای الله وای الا
لكن نزدې دې مونږ ته من هغه څوک امنه چې ایمان راوړي او عمل صالحا او نیک عملونه کړي فاولئک پس دغه مؤمنان چې دی الله ولهم دې لپاره جزاء الضعف بدله دوچند بدله ورکړي یو پلس یو په وسو او به حساب بما په سبب دا غصب عملو چې دی عملونه کړو نیک اعمال وهم دي چې د مؤمنان فی الغرفات په مانیو کې په بنگلو کې به امنون په امن کې والذین کسان یسعون چې کوشش کوي دي فی آیاتنا من فی تکذیب آیاتنا په تکذیب د آیاتونو زمون معاجزینا په کون د دې کې چې عاجز کون کې موږ لره په ګمان خپل کې دراتلو د عذاب نه نشي عاجز کولای الله موږ دي اولئک دا کسان چې د فی العذاب په عذاب کې محضرون حاضر کړي شي وي دي قل تورتوا پیغمبر علیہ السلام ان ربي یقینا رب زما چې یبسط الرزق فراخي رزق لرا لمن یشاء چاله چې اراده وشي من عباده د بندگانو خپلونه ويقدر تنگیا چاله رقم ورکي چاله رزات ورکي ويقدر له وما انفقتم چې تاسو څه خیرات کوي الله و من شین د سشینا فهو پس دا خیرات چې يخلفه عوض بدر کوله فهو پس دا الله تبارک وتعالى فهو اشاره اله العالمین فهو پس دا الله تبارک وتعالى يخلفه منا عوض بدر کوي داغه بدله بدر کوي د خیرات په دنیا یا په آخرت کې یا په دنیا کې درکې یا په آخرت کې وهو د الله تبارک وتعالى خير الرازقین احسن د رازقین و دې هغه قوم یری چې د فرشتو عبادت کړو و یوم پاورز باندې يحشرهم الله چې جمع بکړي دی لره الله تبارک وتعالى دی کافرانو لره جميعا په غونډه باندې ثم بیا یقولوا للملائکه فرشتگانو ته ثم بیا یقولوا الله تبارک وتعالى للملائکه فرشتو ته په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت اهؤلاء دغه مشرکان ایاکم خاص تاسو کانو یعبدون عبادت به کوله فرشتو په دنیا کې نو قطاده صاحب ویا دا استفهام تقریر دی لکه عیسی علی السلام ته چې الله وای انت قلت للناس آیات دي خلق ته ویلو چې اتخذوني و امي الهین اونې سه مال را مور زما دو خدایانه نو عیسی علی السلام ناشنا جواب ورکړي ان كنت قلته فقد علمت الا كما ویلی نو علم لري ما قلت لهم الا ما امرتني ما ندی ویری هغه څه چې ویلی ما چې تا کوم ما ته امر کړی دی نو فرشتي به هم دې ته جواب ورکړي دایرنا فتبرع منهم بیزاری به اخکارا کی د کافرانو نه وای بدا فرشتي قالو وای بدا فدا فرشتي سبحانك پاکی د تعالی الا انت تشي ولينا کارساز زمونږي من دونهم بغیر د کفارنا سوا د کافرانو بلکې و دا کافران دا مشرکان یعبدونا چې عبادت به کول الجن د پیرانو اند شیطانانو یعنی شیطانانو دې ته د عبادت خسته کړو یعبدون الجن عبادت به کول شیطانانو ته جنات او اکثرهم اکثر د دینه بهم پر پیرانو باندې مؤمنون ایمان وروړونکو قال الله لهم وبوید لرا فاليوم پس نن لا يملكو ملکیت نلری بعضکم بعض استاسنا لبعض بعض نور لرا نفعا دنفع ولا ضرا نضرر فشفاعت سر نفع یعنی ضرر عذاب باندې هیڅوک ملکیت نلري ونقول بويمونغا للذين دپاره دا کسانو ظلمو چې ظلم کړو ذوقوا سکه عذاب النار عذاب دور التي كنتم شوي تاسو بها پدې باندې تکذبون چې دروغ غننو تاسو نسبت د دروغ کولو وسوسکه عذاب رب کریم فرمای و اذا تتلا کله چولستل شلیم پر مشرکانو باندې آیاتونه زمونږه قالو نو وی بدا مشرکان ما هاذا نددا لستون کې د کتاب محمد صلی الله علیه وسلم الا مگر رجل یوسړی یرید اراده لري ان يصدکم دا چې واړی تاسو لرا خپل مرګرو ته وي عما دا غلالنا کانا چې یعبدو عبادت به کول اباکم پلارانو تاسو ګورغینه مو اړی ګور نو سنشتا وقالو ویدی ما هذا ند دا قران کریم الا دا کافران وي الا مگر افکن دروغ دی مفترا چې ځان نه جوړ کړی شي الا یعذ بالله پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی وقال الذين ويغكسان كفروا چې کفر کړی للحق په بار د حق
چې قران کریم دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی لما جاءهم کله چې راغی دی لرا وای دی دا کافران ان هذا نه دا قران کریم یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الا مگر سحر دی یا ساحر دی پیغمبر علیه السلام ته ویل مبین ښکارا وما آتیناهم رب کریم فرمای وما آتیناهم ندی ورکړي مونږ دی مشرکان لرا وما آتیناهم حال دار مونږ ندی ورکړي دی مشرکان لرا من کتب دس کتابونه داس کتابونه یدرسونها یقرؤونها چلول دی غیلرا درس کی دی غیلرا یعنی داسې کتاب مونږ دی ورکړي چې دی درس کی پاغه کې د شرکیات او دلایل وي چې هغه کې کل شي چې تاسو د بوتانو عبادت کې نه دی د ځان نه لګیا دی دا من خېټه لګیا دی وما ارسلنا ندی لګلې مونږ الیهم دلر قبل قران دستانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من نذیر سوق يرون ستانه وړاندې سوق دی مکیوالو ته لګلې نه دی چې غیب ورته ویل چې تاسو شریکان جوړ کړئ الله سره دا بوتان نه دا ټول من خېټه لګیا دي رب کریم فرمایي وكذب الذين نسبت درو کړي والذین کسانو من قبلهم چوڑان دي د دین او عادیان او سمودیان د لوط علی السلام قوم وغيرها وما بلغوا ندي رسیدلی دا مشرکان د مکی د اهل مکه معشار ما لسم برخي هغه ته اتیناهم چې ورکړو مو هغه لرا چې کوم امرونه می ورل ورکړو دا کوم باډیګانی مضبوط باډیانی به وداغي مضبوط خلق وګد عمرونه مال می ورته ورکړو دا مکیوال دا غي لسمه حصے ته هم ندي رسیدلی و هغه تکذیب وکړو هغه ما هلاک نو تاسو شې مکیوالو فکذبوا پسغي تکذیب وکړه مخکینی خلق رسول در رسولانو زما فكيف كان نکیرا پسنګ د عذاب زما تغییر زما راتلو د عذاب کې نکیر معنا عذاب زما نو چې غیلره ما عذاب ورکړي نو تاسو شې مکیوالو مشرکانو قلت ورتوای پیغمبر علیہ السلام انما یقین خبر دادا اعذکم نصیحت کوم زتا استواز او نصیحت کوم تاسو ته بواحدتن بکلمه واحده په یو خبره باندې طریقې د مناظره مخې چې یو خبره زما وره هغه دادا ان تقوموا دا چې پاسېږئ تاسو لله خاص الله له ودرېږئ مسنا دو فرادا ځان ته ده یا ان تقوموا ودرېږئ ودرېدل شو یا هغه وان تقوموا لليتامى بالقسط الله چې تاسو قائم شئ په بار د یتیمانو کې بالقسط یا بالعدل یا قائمین شئ او ودرېږئ لله الله لرا مسنا دو فرادا ځان ته بیا سوچو کوي تاسو محمد صلی الله علیه وسلم چې سویا دا الیاذ بالله چې تاسو نسبت کوي هغه ته د لیان توپ تاسو سوچو کوي چې دا رښتیا وي ثم دا تتفکروا فکر او سوچو کوي جميعا په وند باندې ما به صاحبکم چې نشته د صاحب تاسو باندې پیغمبر علی السلام من جنتن من جنوننا سلیوان توپ نشته تاسو به پوه شئ بیا ان هو نه دا پیغمبر علی السلام الا مگر نذیر يرون کړي لكم تاسو لرا يرون کړي بینا ید عذاب شدید مخک د عذاب سخنه تاسو یری دی عذاب نه قلت ورتو اے پیغمبر علیہ السلام ما غس سالتکم چغوارم زستا سونا من اجر د ستن خانه فهو لكم پس دا تنخواه استاسو شي یعنی زه تاسو نه تنخواه نه غواړم کما تاسو نه تنخواه غوښتي بس دا تنخواه استاسو مبارک شي دا ګوره طریقه د تبلیغ ده نن سبا چې کوم عالم تنخواه نه علي د جمعې پر سي حق بیانې او چې کوم تنخواه علي نو لګ دې اخو دې خو خبر وکي کنه د منبر نه به لړ کړي دي مقتدیانو نو دا تنخواه خورا دا سرسایي چې علي نو دی خپل یعنی حق پر نه نشي بیانولې هغه مولا چې تنخواه نه اخلي دا الله رضا ده پر لګي تنخواه جایز ده خو چې کوم مولا تنخواه نه لري دا بهتر ده ځکه چې هغه حق بیانولې شي بیا نو ورته وایا ما سالتکم هغه چې زه غواړم تاسو نه من اجر د ستن خانه فهو لكم پس دا تاسو د شي تاسو ته مبارک وي ان اجنی نه تنخوا زما الا مگر علی الله فالله باندې دا او هو الله تبارک وتعالى على كل شيء پرشید باندې شهید گواه ده قل ورته وایا ان ربي یقینا رب زما چې يقذف اولي بالحق فحق باندې باطل لرولي وهو دا الله تبارک وتعالى علام الغیوب ډیر پویدون کې په غیب باندې
قل ورته وای جاء الحق راغ حق چې قران کریم دی او اسلام دی وما يبدئ نشي پیدا کولای الباطل او باطل چې شیطان دی وما يعيد نه دوباره پیدا کولای شي الله غزاد دی چې ولتا پیدا کوي بعد ملکی بعد دوباره دی ژوند کوي شیطان دا کار کول نشي دا یو الله کولای شي خالق او مالک او رازق ذات الله دی قل ورته وای دی خلقو ته دې کافرانو ته ان ضللتو کچره ز په خطا یم لکه څنګه چې تاسو وایستا په ګمان کې فإنما پس یقینا خبر ادا عدل ز خطا کېږم علی نفسي په تاوان د نفس خپل باندې zarar بس مال لره وین اهتدیتو کچره ز په هدایت باندې فبما په سبب داغه یوحي چې وحي کوي الی مال ربي رب زما بس د دې په سبب باندې ز په هدایت باندې ما دا عاجزی ده انه یقینا د الله تبارک وتعالى سميعون اوریدون کې قریب ډیر نږدې ده ولو ترى تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولو ترى کچره وګورې ته پورز د محشر اذ په وخت کې فزع من خاف چې ویریږي د مرګ په ټیم کې د قیامت پورز چې ویریږي بدی فلا فوت پس نبوي فوت کېدل د عذاب نه پتیختی سره فلا فوت من فلا نجات لهم نبوي دی له نجات د عذاب نه پتیختی سره چې و تختیږي فلا فوت منا فلا نجات لهم ولا مهرب لهم پس نبوي دي له نجات دا عذاب نه نبوي تختیدلا واخذوا نیولکیږي بدی من مکان دزی قریب النزدینا جهنم تبراخ کړي کیږي کلبس او من تحت اقدامهما لاندې د قدمونو نو کچره دا حال وګوري او ناشنا د یری حال وګوري د دې وقالو وی دی وی بدی پورز د قیامت کې دا کافران آمنا مون ایمان راوړو به په د قران کریم باندې یو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې یقول الله رب کریم فرمای وان لهم من اين لهم كم زنبوی دی ادلرا التناوش من التناول ایمان حصول د ایمان تناول په معنا د حصول سره کوم زنبوی دی لرا حاصل ول د ایمان من مکان بعید د ذیل لرینا په آخرت کې آخرت کې چرته نه بده حاصل کی ایمان یا تناول په معنا د رجعات سره ضحاک سے معنا کې ابن التناوش په معنا د رجعات سره ابن عباس سے معنا د تناوش کې التناول الايمان کوم زنه به دی له حصول د ایمان من مکان بعید د ذیل نه چې آخرت او ضحاک سے معنا وي التناوش معنا رجعات کوم زینه وی دی له رجوع دنیا ته واپس کېدل من مکان بعید د ذیل لرينا رب کریم فرمای وقت پتاخ کی سره کفر کړو دی به په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې من قبل وړاندې د دینه په دنیا کې کفر کړو اوس څنګه ایمان حاصل کیه ويقذفون من يرمون گزارول به کول وشتل به دی بالغیب په قول د غیب باندې من مکان بعید په حق د زی لري کې چې آخرت ده گزارول به کول چې نشته قیامت اسی وشتل کول قیامت نشته باس بعد الموت نشته وحیل منا پرده به ګرځول شي بینهم پمنځ دی و بینما پمن دا وسکی یشتهون چې غواړي دي چې تم د ایمان دا واپس کېدل دنیا ته دي توبه دا د دې پمنځ کې به دا پردش کماله کسرنګ فعل چې کړي دا کار بیا شاهم په ملګرو د دې باندې من قبل وړاندې د دینه انهم لانهم زکچ دی کانو فی شک پشک مریبا پورا شک داسې شک چې تردد کې اچون کې شک داسې شک کې ودی